فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بالقرآن فاتخذوه إماما وقائدا بر محمد و اهل بیت محمد صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد. ټول مخکې تاسو ټولو معززینو ته، علماء کرام ته او صاحبان علم و دانش حضراتو ته سلامونه علیکم عرض کوم. کوم بهترین پروگرام انعقاد شده ده مجلس علمای اهل بیت، اداره تبلیغات، انجمن حسینیه، تحریک حسینی توسط سره انتهایی قدردانی کو، انتهایی شکریه کو. بهترین پروگرام دو وقت ضرورت و تسلسل توقع ستو صداش پروگرامات سیالکی د امن زمین جوړیږي په کار د دوی ته تسلسل ملوشي. زه قلت وقت وجه انشاءالله خپل مطالب څه عنوان دی قرآن و حدیث رو سره امن تبیین کسا. مو مکتب قرآن سره تعلق لرو. قرآن د مو کتاب دی، د هدایت کتاب دی، قیامت پورې بشریت لپاره د نجات کتاب دی. په کار دا دی چې یو مسلمان هم قرآن محور نه بهر ونځي، قرآن تعلیماتو نه بهر ونځي. قرآن مو دپاره حجت دی، اخیری حجت دی و معجزه دی مو زمانه کې. قرآن خپله ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام، سوره اسراء 9 نمبر آیات کې پروردگار علمی چې دا قرآن بهترین استوارترین هدایت لیاره دی که چیرې مسلمان در لیاره ونیسی. انیشان سره کوم حدیث ما پیغمبر تلاوت کو علیکم بالقرآن فاتخذوه اماما و قائدا. پیغمبر موضوع متفق رسول ده کلمه ایو تاسو قرآن لمن روانی سوی، تاسو قرآن لیا روانی سوی، تاسو قرآن پس روان شوی، ویلی زنده تاسو هدایت کون کیا ده، امام ما ده، قائد ما ده، پیشوا ما ده، رهنما ما ده. و ما تاسو ملک وطن عزیز عظیم شاعر شاعر مشرق علامه اقبال رحمت الله علیه بهترین انداز که ترجمانی کلیده اغی فاش گویم آنچه در دل مزمر است، این کتابی نیست چیزی دیگر است. چون به جان در رفت جان دیگر شود، جان چون دیگر شد جهان دیگر شود. حقیقت ده که چیز قرآن لمن مسلمانو لینیولی و نن به مسلمانو دنیا بانده راج کولو، نن با مسلمان ذلیل نو و کسا انٹرنل حالات وقتی ده مسلمانو بهر ملک بیمو پاکستان، بیمو پختون بل، بیمو علکو حیران پادیا و کسانو تساقا مسلمان دی اغا قرآن حفظان دی زیر پیغام دی زینایر کام تی تی پی ولا و کسانو تا ساقا ملکی ننوزی پوری اختا دی ملک کوک لکولی کوششو ندکهی. تاسو خو قرآن رخسته ده، تاسو خو قرآن نیوله ده، تاسو خو قرآن پیروکاری وی حفظانی وی قریانی وی. آیا قرآن د کومه نامنه تاسو جوړه کړی ده یا ملکی کوم انتشار جوړ شوی ده، ملکی کوم کشت و کشتار جوړ ده یا کومې طریقې سه اهل سنت ملی تړلی دي یا اهل تشیع زنه حضرات و مثالیو بل بخلاف ملی تړلی دي. آیا قرآن مو ته انده پیغام رکوي؟ آیا قرآن مو ته انده درس و سبق رکړی دی؟ کسا زب عرض وکم قرآن بار بار مسلمانو ته د امن د سلامتی پیغام دوهرا کړی دی، نه صرف مسلمانو ته، ټولې دنیا والا لپاره د امن و سلامتی پیغام یې ورکړی دی. قرآن آیات دی والله یدعو الی دار السلام، سوره یونس کې پروردگار نمی چې خدای سلامتی کور طرف ته تاسو دعوت کوي. یعنی تاسو دنیا کې چې کوم کور تاسو خدای جوړ کړی دی تاسو ته پیغام دا درکوي چې د سلامتی سره د کور کې زندگی تیره کوئ. و امن و سلامتی اولین و اخیرین دعوت د قرآن ده مسلمانو دپاره. انیشان سره که تاسو نوٹ کوئ دا نکته کسا اسلام مطلب سلامتی ده، اسلام لفظ سلم نه وتلی ده. سلم سلامتی ته ویلی شي، امن ته ویلی شي، اطاعت ته ویلی شي. حیران پوتی او مسلمانو ته چې هغوی مکتب نما یا هغوی مذهب نما اسلام ده. اب اسلام کی اگر لفظ کی خود لفظ کی سلامتی پٹا دے، خود لفظ کی امن پٹا دے. سنگی مسلمان نا امنے تملیا تڑائشی، سنگی مسلمان جنگ و جدال تا خون و کشتار تا قتل عام تملیا تڑائشی، سنگی مسلمان دبل مسلمان وینی تو یولی تملیا تڑائشی. یا خود مسلمان نہیں، یا خود اسلام پیشندل نه ده، یا خود مکتب اسلام سره تعلق
نه لري. که سره قرآن یوې بلې کې سوره نور کې دعوت ورکوي اهل ایمان ته چې تاسو کله یو بل سره میلاویږئ فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، تاسو چې کله نوځئ چې تا یو بل سره روبرو کېږئ تاسو یو بل نه سلام وکړئ. سلام کې پټ شي دی، سلام کې سلامتی پټه دی، سلام کې امن پټ دی، سلام کې د مینې پیغام پټ دی. خود اسلام کې چې سلام باندې دوله تاکید کیږي، علما ملیان ور باندې مفتیان ور باندې ډېر تاکید کوي. سلام اصل مطلب څه شی دی؟ سلام مطلب دا دی چې زه تا سلامتی غواړم، زه تا ته امن غواړم، زه تا ته مینې پیغام درکوم. انیسون سره قرآن فتنې نه فساد نه ما تاسو منع کړي یو. قرآن آیات دی والله لا يحب الفساد. سوره بقره کې پروردگار عالمی څه خدای فساد، فتنه، ناامنی، جنگ، جدال، کشت و کشتار نه خوښوي. هغه څه کسان خدای سره اسلام سره تعلق نه لري چې هغه کشت و کشتار ولا خلق وي، هغه فتنې فساد ولا خلق وي. نه مو کسو فتنې فساد ولا بازار ګرم دی، د روډو کې خلکو قتلوله، مړ کوله، نیولله، ازار و اذیت کوله. آیا موږ ته اسلام انده پیغام ورکوي؟ آیا اسلام سره تعلق لرونکي کسان او شیوه انداشه کیدای شي چې کومه شیوه مور اخیستې ده؟ که څه اسلام خو هغه مکتب دی، دا یا بار بار ذکر کیږي من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا. قرآن آیا دی چې چا یو نفس قتل کړلو، چا یو کس سیلی واخیستله، چا یو کس بې ګناه بې درده سره قتل کړلو، هغه د سوی عالم انسانیت قتل کړی دی. نو نن یو کس و بیله پرېږدوه، دا خودکش دمکې، دا بمونه، دا حملې، دا روډو کې خلکو تبه کوله، ورو لګوله، کنویه ویله، دغو شیو آیا اسلام اجازت مو ته راکوي؟ موږ صرف دې باندې سوچ وکړو. یو بل نه چړی کوله وایه د اسلام اجازت مو ته راکوي، سره مو ته اسلام د دې شي اجازت نه ده راکړی. اسلام دې شي اجازت نه ورکوي مسلمان ته. اندیشان سره قرآن ان الله یامر بالعدل والاحسان. او مسلمانو دوست امر د خدای طرف نه د عدل، د انصاف، د احسان، عدالت قائم اله کیږي چې کله امن وي. امن او عدالت دا لازم او ملزوم دي. کعبه چې کله کسد د ما تاسو عظیم پیغمبر ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام چې کله کعبه تعمیر کولو، اختم کیا الفاظ داشتی دی آیا دست از قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا. اختم کیا فطری احتیاج طرف تا، ضرورت طرف تا، خدای طرف تا متوجه کی که دا امن دمو فطری احتیاج ده. یعنی تقاضا کئی، دعا کئی ابراهیم پیغمبر سو خدای دا مکان دا امن نعمت نمالا مال وگرزایی. امن عظیم نعمت ده. امن نعمت وی هرچه امن سی تڑلی دی، زندگی امن سی تڑلی ده، ترقی امن سے تڑلی دے، تعلیم امن سے تڑلے دے، اقتصاد امن سے تڑلے دے. کومی علاقی کی امن نو یاد وسطے اگه علاقی یو ایوا شوبایا محفوظ نه بکی پدی کی. لکه اوسی مو وکسا ضلع کورم تو وکسا کشیا دے کسونی دے تعلیم نن دو باندې لګیدلې ده، اقتصاد دو باندې لګیدلې ده، زندگی دو باندې لګیدلې ده. پکار ده سوچ دی باندې وکی. دا جګړې دا جنگ و جدال کله نه چلیږي د علاقو کې؟ آیا جنگ و جدال دغه علاقې ته زندگی ویر کړله؟ آیا دغه علاقې ته جنگ و جدال سکون ویر کړلو؟ آیا جنگ و جدال دغه علاقې ته ترقی ویر کړله؟ نه، کله نه دی ویر کړي. روشوي هغه لاره اختیار کو څنګه د قرآن لاره ده. او بلې کې پروردگار عالمی و جعلنا البيت مثابة للناس وامنا. پروردگار عالمی چې دغه مکان مو د امن ګهواره ګرځولې ده. کعبه چې مسلمان هغه ته المنځونه کوي، قبله طرف ته مخ کوي، هغه د امن ګهواره ده. یعنی کعبه کې هم د امن پیغام پټ دی. مسلمان څه کله قبله رخ کیږي، المنځ کوي، عبادت کوي، کوم اطاعت کوي، په کار د دا نقطه مد نظر وي چې کوم کې کعبه طرف ته امام مخ دی، هغه امن مرکز دی، هغه امن ګهواره ده. تیا په کار د امن سفیر وي، تا په کار د امن داعی وي، تا په کار د امن طلبگار وي. یو بل کې پروردگار عالمی اولم یرو ان جعلنا حرما آمنا. مو دغه حرم امن ګرځولې ده. او دې ترتلونکو لپاره پیغام داده فيه آیات بینات مقام ابراهیم ومن دخله کان آمنا.
پروردگار اعلام دی چې کوم کس خانه کعبه ته مکې ته داخل شول هغه امن کې دی. یعنی دا صرف خانه کعبه د پاره پیغام نه دی، مقصد دا چې کوم کس اهل قبله دی، کوم کس کعبه منون کې دی، په کار دی هغه کوم شهر کې ویل نه، کوم شهر کې اوسي ویل نه، په کار دی خپل شهرونه امن کې هوارا جوړه کی. ته قرآن مو ته پیغام رکړي. او زه تاسو له ټایم وان اخلم چونکې خطیبان ډېر دی ټایم کم شوی دی. زه یو څو احادیثو ذیل کې ما دې باندې تبصره خپله نه وکړله، خو چونکې دا صرف ایامو دپاره کفي دي. دا ایو پیغام مو ته څه شی دی؟ قرآن مو ته پیغام د څه شي رکوي؟ دې کې که سرچ وکړې قرآن کې دې باندې باقاعده ډاکټریټ شوي دي، پی ایچ ډي ور باندې شوي دی، مطلب مقالې ور باندې لیکلي شوي دي، بیاننامې ور باندې تیسیز ور باندې لیکلي شوي دي. امن پیغام قرآن کې څنګه پڑھ دی. اسلام مکمل د امن و د اشتی و د سکون و د سلامتی والا مکتب و مذهب دی. ایدی اول پیغام، ایدی مانس پیغام، ایدی اخیری پیغام د امن و سکون و سلامتی والا پیغام دی. پیغمبر اکرم یو حدیث کې ای چې دوه داسې نعمتونه دي چې هر څومره شکر یې وکړي شکر یې نشي ادا کولی. یو نعمت امن دی، بل نعمت سلامتی و صحت دی. نعمتان مغفورتان الامن والعافیه. دغه نعمت په کار دی مو قدردان یو. امن خرپولې کوشش په کار دی مو نه کوو، امن جوړولې کوشش وکړو. کسا نن دا یو ښه قدم دی، یو ښه سټیپ دی. لکه څنګه یو ښه سټیپ هغه ټایم کې واخیستلی شو چې باقاعده طور سره علیزای کوم، اندیشون سره وتیزای کوم، کېنستل، تیږې کېږدوله، امن دپاره یو قدم یې واخیستلو. اوس همغه مضبوطی کوشش یا په کار دی. هغه مضبوطی کوشش دا دی چې هغه اقدامات چې هغه دوباره نه امنی طرف ته مو بیایي. کسان مړ کېږي، کسان نیولی شي، کسانو ته لیارې کې ازار و زیات تکلیف رسیږي، په کار دی دغه روکتام د وشي. مو ګورنمنټ نه مطالبه کوو، مو هغه ځای کې مشرانو نه، هغه ذمهدارو کسانو نه چې کله تاسو تیږې والا خبره کوئ، امن خبره کوئ، خو دغې پوښتنه بیا لږه وکړئ که نه چې دا کسان ویلې مړ کېږي تاسو له کېږي، څه ګناه څه جرم باندې مړ کېږي. په کار خو دا دی چې بیا هغه ورځ یا هلکه امن سره وي، شپې هلکه امن سره وي. شپږم مولا یو حدیث دی، مولا دی چې درې داسې شیونه دي چې ټولو خلکو احتیاج دی. امن د ټولو خلکو ضرورت دی، عدالت د ټولو خلکو ضرورت، اسایش و سهولت د ټولو خلکو. ثلاثة اشیاء یحتاج الناس طرا الیها، الامن والعدل والخصب. دا ټول شیونه دي ته محتاج دي. په کار دا دی مو دلته ایسي صاحبه ناست دی چې کورمیوال یقینا ښه یې لري، دي مخکې دلته ښه کارونه کړي دي. امیر نواز صاحب خدای توفیقاتو کې اضافه وکړه. دوی نه مو توقع دا دی چې په کار دا دی چې بھرپور اقدامات وکړي. ګورنمنټ یقینا ذمه داري زیاته جوړېږي، ګورنمنټ فریضه ډېره زیاته جوړېږي. دوی په کار دی شب و روز واکي امن دپاره څومره منډې کېدای شي، څومره حالې ځالې کېدای شي، په کار دی دوی وکړي. مولای کائنات یہی رفاهیت العیش فی الامن یاد وساتوئ. زندگی اسایش امن کې پټ دی. نن تو وقت ایمو جوانان ویلی یورپ طرف ته شړت دي، استرالیا امریکا طرف ته ویلی شړت دي. ګورنمنټ په کوله سوچ کوي کنه آلته اسایش موجود ده، اسایش ویلی موجود ده چونکه امن موجود ده. امن وی اسایش رسی، اسایش وی زندگی کوای شي. نلیمو عمل کې امن نشته، امن نشته، اسایش نشته، اسایش نشته، زندگی نشته، زندگی نشته. خال د جوانان د فرار باندې دي، ملک نه د وځي تختی ده، مجبور دي. مولای کائنات یو حدیث کې شر البلاد بلاد لا امن فيه ولا خصبه. بدترین شهرونه، بدترین علاقې هغه دي چې هلته امن نه وي او هلته اسایش نه وي. کسا نن مولا د قول په مطابق مو ویلی شو چې مو علاقې نن بدترین علاقې ګرځېدلې دي. ویلی چې امن ناپید شوی دی، امن پسې خلک نن سار دي. کسا دا اقدام یو بهترین اقدام دی. په کار دا دی چې دغه اقدام کې مو مخته سټیپ داسې واخیستلی شي ګورنمنټ توسط سره کسان دلته ناست دي، ذمهدار کسان داسې مواقع دا فراهم شي چې شیعه سنی مل کر علمای دي، مشرانی دي، ذمهدار کسانی دي، مل کر داسې پروګرامونه وکړي چې هغه کې باقاعده ایمو یوه ښه چهره دنیا ته پیش شي. مو ثابته کړو دا چې دا ناامني کسا 90% خال، زه به داسې وایم 95% خال د دغې علاقې ناامني نه غواړي. شته شرپسند کسان، په کار دی هغه 5% کسان شرپسند کسان دي، که هغه شیعو کې دي که اهل سنتو کې دي. هغوی ته د لګام ویر کړلی شي. هغوی لګام ویر کولې طریقه هم دا دی چې په کار دی مو د 95% کسان په کار دی یکجا شو
امن دپاره پکار دی بهترین اقدامات وکړو. دا بهترین اقدامات میسر کیږي حکومت کوششونو سره هغوی افرټس وکړي انشاءالله. پروردګار علم دی مو علاقه دوباره د امن کې هورا وګرځي.